نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبا أعلاها قوله لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. کسان چې ضرر رسي ایماندارو سړو ښځو ته بغیر د هغه نه چې هغوی څه کړي وي په هغې سره دوی بار کو لوی الزام او ګناه ښکاره. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ایمان څه د بره شپېته یا اویا څانګې دی. د دې د ټول نه اوچته څانګه کلمه توحید لا اله الا الله او د لاندې څانګې وادنا اماتة الاذى عن الطریق د لارې نه ضروري شی لرې کول. والحیاء شعبة من الایمان او حیا دا خو د ایمان یو ډېر لویه څانګه ده. والحیاء شعبة من الایمان اوس تحریم اذیت المسلمین. مسلمان د دې په دې معنا کې امن پروت دی، تابعداري پکې پرته ده، چاته سلامتیا ورکول، او د مؤمن په دې معنا کې امن پروت دی. نو چې سړی ځان ته مسلمان وي نو دی به ورور مسلمان ته سلامتیا ورکوي، او سلامتیا مطلب دا دی چې د به د دره ضررونو نه به هغه بچي او محفوظ وي. او که فرض کا دې ضرري وي نو دی بیا د مسلمان د دې نوم حقدار نه دی، دی بیا د دې حقدار دی، ځان ته منافق وي، دی ځان ته فاسق فاجر وي. د دې نه بار بار نبی علیہ السلام د مسلمان نه ضرر لري کول د هغې زورونه ورکړي ده بار بار. ځکه رسول الله فرمایي چې ایمان خو څه د بره شپېته یا اویا څانګې دي. دې مطلب دا نه شپېته اویا دی، دا این معنی بې شماره څانګې دی ایمان. اویا او شپېته د کثرت دپاره د ډېروالي دپاره استعمالېږي چې د ایمان ډېرې څانګې دي. د ټول نه اوچته څانګه دا چې لا اله الا الله، چې سړی لا اله الا الله وویل نو د دې پوه شي زه مسلمان یم. بیا به د لا اله الا الله لاندې زندګي تېروي، نو لاندې چې کومه څانګې دي نو هغه ټولې د لا اله الا الله تابع دي. بیا مونځ هغه د لا اله الا الله تابع دی. روژه او زکات او حج او عمرې او صدقات او نفلونه دا د دې تابع دي. ځکه وایي چې ټول نه لاندې څانګه اماتة الاذى عن الطریق، په لاره سړی روان دی چې ویې کتل یو ضرري شی پروت دی، غنه پرته ده، ګټه پرته ده، شیشه پرته ده، او دی ولګېدلو په دې خپه باندې هغه یو طرف ته کړو، سایډ ته کړو، نو دا د ایمان یو څانګه د څه کړه حاصله کړه. دغه وجه نبي علیه السلام فرمایل چې د معراج په واقع کې چې په نیکو کې ما د یو انسان هغه نیکي مولده چې د جماعت نه خسنې دا اوچت کړی دی بهر غورځولی، خو ما په ګناهونو کې هغه ګناه مولیده چې یو سړی چې کوم دی په جماعت کې لاړې اخراج کې توکلی او پاکي کړی نه دي، دفن کړی نه دي، صفا کړی نه دي، نو په ګناهونو کې می داول ده او په نیکو کې می داول ده
چې یو ضروري شی معمولی شی هغه په نیکو کې لیکل شوی دی، او بل ضروري شی چې ډېر معمولی خبره ده هغه ضروري شی چې دی هغه د ګناهونو کې لیکل شوی دی. د دې وجې هر شی لیکل کېږي د انسان په دې اعمالو کې. ځکه خو انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې کم کارونه چې نن تاسو سره خسنی برابر نه ښکاري هغه موږ د مهلکات او عذابونو ګناهونه شمارل چې دا غټ غټ ګناهونه دي. نن موږ چې دی نو ډېر غټ غټ ګناهونه دي چې هغې د څوک سره نه ګناه نه وایي، د ګناه په باب کې نه راولي. نو دارج د انسان هر څه لیکل کېږي. ضروري شی کل ما یؤذي المار کالحجر والشوک والعظم والنجاس والحدید. سړی په لار روان دی چې ویې کتل په لاره باندې ضروري اشیا پراته دي، شیشه پرته ده، ګټه لوټه ګندګي پرته ده، انسان ته تکلیف رسوي، ضرر رسوي، ته پوه شې دا ضروري شی دی، دا تا لرې کړو. ابو ذر رضی الله عنه فرمایي قال نبی صلی الله علیه وسلم ورزت علی اعمال امتی حسنها و سیئها. نیکی و بدی دواړه ته مخامخ شوي. نو فوجدت فی محاسن اعمال الاذى یمات عن الطریق ووجدت فی مساوی الاعمال النخامة تكون بالمسجد لا تدفن. رواه مسلم. په نیکو کې د جماعت سړي خسنه او چتکړه گزار کړي. بیا د جماعت خصوصي خدمت کې دا ډېر اهم خبره ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې ته یو سړی وای نه عقیده ټیکي د جماعت خدمت کې ضروري نه نو ته پوه شه ته به دې باندې ګواهي وکړې دا مؤمن دی، دا ایمان نښه ده. او د جماعت ته صفایي د هر سړي کار دی، د سیموج د یو سړي کار دی، سړي ته حواله کې په خپله چې راځئ دا به صفا کوئ. نبی علیہ السلام جماعت ته راغی، چا د قبلې جانب باندې لاړې توکل اخراج کې توکل و. نبی علیہ السلام ډېر زیات پریشان شو. تاسو قبلې ته لاړې توکئ، دې طرف ته تاسو د رب سره مناجات کوئ، جرګه کوئ، او مناجات او جرګه کوئ او تاسو لاړې قبلې طرف ته توکئ. د هغې نه بعد د کجوري یو لخته ورسره و، په هغې باندې هغه شی وګرو او بیا ویل څوک شته چې عطر ورسره یې راوړي. نو خوشبودار عطر دا چا راوړه، خلوق هغه عطر ته وایي چې مرکب وي، د ډېر شیزونو نه جوړي، زعفران یې پکې، مشک یې پکې، عنبر یې پکې، او بیا په هغه ځګي باندې ولګوله. بیا ویله چې کم خلک چې قبلې طرف ته لاړې توکي، هسې ګوره موږ هم عجیبه غوندې خلک یو، عجیبه خلک دا یو که نه چې که چېرته چا قبلې ته خپه وغځوله که نه بس دی کافر شو، خو که لاړې تو کړې که نه د هغې نه خبر هم نه دی. حال دار په حدیثو کې منع چې ده نه دغې نه راغله چې نبی علیہ السلام وایي قبلې طرف ته به نه تشې میچازې کې، نه به ډکې میچازې کې، نه شاکې، نه مخکې، نه به لاړې تو کې قبلې جانب ته. من تفلت وجاه القبلة جاء يوم القيامة وتبل بين عينيها. ويو سړی د قبلې طرف ته لاړې تو کې قیامت پر ورځ چې دی راشي نو د دې سترګو د مین نه به لاړې ساسي د بېعزتۍ په شکل، لیکن دې نه څو خبر هم نه دی، دا پروان څوک نه ساتي. خو که فرض کړو سړی دی هغه چېرته هسې خپې وغځولې بې ادبۍ په طریقه خو قبلې ته کتل هم ناروا دي، نو بس دی کافر شو. چې کومه غیر اهم دی که نه هغې اهم کو، چې کوم اهم دی غیر اهم شو، دې نه خبر هم نه دي. نو دا هم ضرر دی. نبی علیہ السلام دا ضرر دی، تاسو چې قبلې طرف ته لاړې توکئ دا ضرر دی، او دا ضرر دا ګناه ده، دې نه ځان ساتئ. یا د مسلمان نه دا پکار دي کوشش دې کوي ضروري اشیاء د ټول نه ضروري شی دا ژبه ده، دا خپله ژبه نه دا چې قابو نه شي که نه د ټول نه غټ ضروري شی دی. اعلی ضرر د ټولو نقصاناتو جرله ده او د ټولو ضررونو بنیاد دی. انسانانو ته چې څومره تکلیف ملاویږي په دې ژبه ملاویږي. بس لګیا وایي څه به وایي، څه به کوي خامخا. او حال دا دی چې مؤمن مسلمان دی به هر ټیم شکریا ادا کوي. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله وفرمایل کل سلامه من الناس علیه صدقه. و انسان استا 360 جوړونه دي، صحیح مسلم حدیث کې 360 جوړونه دي انسان دي، او په هر جوړ باندې خیرات کول لازمي دي.
ځکه دا جوړونه د لپاره د زندګۍ یو ذریعه ده، دی چې ښکته کېږي پورته کېږي ګرځي راګرځي، دا جوړونه دا یو بل سره لګېدلي دي، دی برابر دی. کل یوم تطلع فی شمس، هره ورځ چې کله یو انسان باندې نور راخیږي نو د دې 360 جوړون دپاره په ده باندې لازم دی چې صدقه وکړي. نو په هغې صدقو کې تعدلو بین الاثنین صدقه، نه دو کسانو منځ کې سړی جوړ راولي، دا صدقه ده. دا خو ډېر ګران کار دی، د چا په منځ کې جوړه راوستل ډېر مشکل کار دی. څه خو خلک جوړ نه دي، د معافۍ جذبه نشته چا کې، د معافۍ جذبه نشته. او په ایماندارو کې تیر شوي صحابه او تابعینو کې د معافۍ جذبه وه. معافي د هغوی صفتو، یو بل معاف کول. او چې کله به د چا نه څه وشو، انسانانو کمزوري و مخلوقاتو، پیغمبران نه معصوم نه، خو چې کله به د هغوی نه څه وشو معمولي غوندې، یو دم به ته د خپلې غلطۍ احساس وشو چې لکه ما نه غلطي وشوه. او هغه بل به چې کله هغه ورغی هغه ته به یو دم احساس وشو چېرې دې سره احساس پیدا شوی دی ما نه دا پکار دی سیده معافي وکړم. دا منتونه زارۍ پکې نه وي چې منتونه زارېږي. عمر فاروق رضی الله عنه عمار رضی الله عنه ته یو ځل غصه شو څه خبره، نو عمار رضی الله عنه چې دې غصه شو بس هغه رو روان شو ایسته په ژړا شو. د هغې وجه دا وایي چې دا بعضې انسانان داسې چې د هغوی ټوله زندګي په امتحاناتو کې تېره شوي، بس هغوی هسې هغه زړی داسې ډک پکې. نو عمار رضی الله عنه زړه ډک پک و، او زړه ډک پک ځکه و چې هغه ډېر سختي په هغه تېرې شوي دي، ډېر سختي. د هغه مخې ته چې د هغه مور پلار د هغه ورور په کومې بېدردۍ سره هغه شهیدان شوي، په کومې طریقه شهیدان شوي، خلک ورته حیران وو. او عمار رضی الله عنه 14 کالو ماشوم دی، اسلام یې قبول کړی دی. هغه سره مشرکانو کوم تکلیفونه سه برداشت کړي، ځکه جنگ خندق کې نبی علیه السلام او همدغه رنګې چې کله مسجد نبوي جوړېدو خلکو یو خښته راوړه، د خټې نه جوړې شوي کچه خښتې، او عمار رضی الله دو راوړې. نو ټول د ګرد نه او د خاورو نه دا مخ دا ګیره او د هر څه ډک شوي. نبی علیه السلام چې کله دې ولیدو چې دو خښتې راوړي، چې دا خښتې کېښودلې نو بس یې راونیو، دا ګیره میره دا هر څه وله پاک کړه نبی علیه السلام. او بیا ورته وایي تا ته پته ده چې ته خو اوس دلته ګرځې خښتې راوړې او دیوالونه جوړې، خو تا به اب هغې چې کومه دی قتل کوي شهید کېږي به. نو هغه به شهید شو په جنګي جمل کې. د حضرت علي د طرف نه و، هغه طرف نه حضرت معاویه و، دې طرف ته حضرت علي و، د علي په لښکر کې و. خو هغه عمار رضی الله عنه چې حضرت عمر ورته غصه شو، او چې کله غصه شو په ژړا شو، او سیده راغی جومات ته، نبی علیه السلام خواته کېناست. خو نبی علیه السلام ته داسې نه وایي چې زه چا ما ته حضرت عمر قار شو یا څه یا څه، بس هلته ناست دی او خفه ناست دی. چې کله حضرت عمر وکتل چاپېره چې عمار خو نشته دی، یو دم سره احساس وشو ته زیاتی وکړو، ته ولې قار شوې وته؟ نو دا هغه ځای کې نه رامنډې کړې جومات ته راغی. نبی علیه السلام د هغه دا خیال حضرت عمر چې نبی علیه السلام ته خبره کړي، او یا رسول الله دا عمار چې ما نه غلطي وشو د د قار شو ورته ما نه معاف کوي. هغه زر راپاسې تا ما داسې ویلي دي، زه خو ستا په خبرو نه یم خفه شوی، هسې مې زړه ډک و، نه په هغې په ژړا شوی یم، تا ما داسې نه دي ویلي، ته خو معاف یې. یعنې دا ایماندارو، هغه ایماندارو ته الله تعالی حکم راولېږو، لقب یې ورته راولېږو رضي الله عنهم ورضوا عنه، چې ستاسو نه الله خوشحاله دی بس، او تاسو د الله نه خوشحاله شئ. دا صفت یې هغوی له په دې نه دی ورکړی چې تش په دې نوم چې دوی صحابه وو. صحابي ډېر لوی اوچت نوم دی، لیکن د صحابیت سره هغوی ټول انسانیت په ځان کې راوستی و، ټول انسانیت. غټ غټ خلک دی، تا ته پته ده چې کله اسلامي دستور راغلی دی که نه، بس اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بیا نرم. خالد ابن ولید رضی الله عنه چې کله عمر فاروق رضی الله عنه معزول کو، معزول د معزولیت نه وروستو بلال رضی الله عنه ته راولېږو چې مخې خلکو ته یې راوله، خلکو مخې ته یې دې اعلان وکړي چې زه معزول شوم. نو راوستو یې څنګه
صادره ولا مړی ته ور واچو. خالد ابن ولید رضی الله عنه سیف الله چې کله وفات شو کنه نو مور ویله چې ابو سلیمان د 10,000 کسانو لښکر چې کنه مقابله یوازې کولی شو، د 10,000 کافرانو مشرکانو مقابله یوازې کولی شو او واقعي کولی شو چې د هغه د لاس نه پته نه لګي دا توره به هغه چلوله څنګه. دا خو تاسې هسې یو افسانه مونږ ته ښکاري چې افسانه ده. په جنګ موته کې د هغه په لاس کې چې کوم دی 9 تورې 8 تورې ماتې شوي، د آخري توره چې پاتې شوه نو هغه یماني توره وه او ورسره پاتې شوه، او 8 آسونه چې کوم دی د هغه په جنګ کې چې کوم دی نو ختم شوي دي. مسلمانانو 14 کسان یا 12 شهیدان شوي، د هغوی نه 70,000 وژلي دي. د مسلمانانو 3,000 لښکرو د هغوی 2 لک لښکرو هرقل قیادت کو. هغه شکست چې هرقل خوړلی دی هغه بیا خپل بهادري شاته کړې ده چې خالد ابن ولید بهادري داسې ناشنا بهادري ده، لیکن هغه بهادر انسان چې د امیر المؤمنین طرف نه حکم راغی نو د هغه مرۍ ته څادر ور واچو، مخې ته د فوج راوستلو او ویې درولو. بلال جنو ته وایي چې امیر المؤمنین حکم دار چې تا چې کومه 10,000 درهم یو شاعر له ورکړي دي دا دې د بیت المال ورکړي دي که دا دې خپل ورکړي دي. او چې څوک ګیرې که نه بیا هغه سیم ګیرېږي. بیا اصل کې خالد ابن ولید ډېر زیات سخي انسان و، سخاوت په هغه باندې تام و. د دې وجې چې کله وفات شو هېڅ نو هر څه ختم کړي وو او عقیده ټول نه دې څه ښایي. زموږ درګۍ کې چې یو باباجي و جومات له به راتلو صفایي به یې کوله، چېرته بار نه راغلی و، ډېره موده تېره کړې وه. مدرسې جومات پې صفا کول هر څه به یې کوله. نو هغه بس یو دم وفات شو. چې وفات شو نو څه و؟ هېڅ هم نه و. ما قسم تپوس وکړم مال څه دي؟ ویل بس هېڅ هم نشته. ویل یو طلایي ده یو پړستن ده، یو نری څادر دی هغه هم 20 ځای ګنډلی دی، او یو پینټ شړی ده هغه مې 100 ځای ګنډله، او یو ورکوټي بیټري ده. 900 روپۍ شته، روپۍ چا نه اخېستې، چا بله روپۍ نه به اخېستې. نو ما څه ضرورت نشته، ما باندې عکس ډوډۍ خوري او بس زه پیسو څه کوم. یو ورکوټي ټارچ ورسره و چې هغه سهار راتلو منځله نو په هغې به راتلو، او 2 جوړې جامې وې که نه. لکه مال باچا اوسم لاړو هېڅ هم پاتې نه کړ. حساب کتاب خو د دنیا ورسره نه کېږي که نه. دا خلک چې مړه شوي دا ډېر مالونه پاتې کړي، دوی دې سوچ وکړي چې تا د بل د دنیا دپاره خپل دین غر کړی دی، د بل د دنیا دپاره. نو هغه ډېر سخي و خالد ابن ولید رضی الله عنه، ډېر سخي. نو چې کله تپوس یې کوي چې بیت المال نه خو مې نه دي ورکړي، او شاعر له مې نه په خپله مدح ورکړي دي، نه مې چې دی نو د ریاکارۍ دپاره ورکړي دي، خو د اسلام د مجاهدینو د اسلام په شعرونو کې صفت وکړو بس دا انعام مولا ورکړو. دا شرعي لحاظ سره په دې څه پابندي نشته. نو ما ولا 10,000 درهم راڅه غونډې راڅه غونډې مې وکړې. تا د جهاد د مجاهد او د اسلام او د الله او د رسول صفت وکړو بس دا واخله. او ورته چې دا دې ښه نه دي کړی او وخندله پرې یو صحیح ده ښه اډر داره چې ته معذول صحیح ده معذول وایي چې ته به توره هم نه راخلې، ته به چې دی نو بس راځې مدینې ته او د حضرت عمر سره به ناست یې. هغه ته چې مدینې کې خو نه کښېنم، یا به جنګېږم او چې جنګېږم نه نو یا مدینه کې به نه یم، د مدینې نه بهر. اوس وګورئ که نه یو طرف ته هغه انسان چې هغه څومره سخت انسان دی، څومره زورور او بهادر انسان دی، په بل طرف ته د اسلامي قانون او د امیر المؤمنین تحت ته څومره نرم انسان دی. هېڅ هم ونه ویله، غلې غلیا روان شو. یو طرف ته محمد بن قاسم یو بهادر انسان دی، خو بل طرف ته چې کله ورته پته ولګېده چې زما لښکر او اسلامي لښکر د سلیمان دا جنګېدل غواړي، دا غول چې نه زه جنګونه نه کوم. راغی پانسي شو. سلیمان چې کوم دی هغه پانسي کولی شو؟ نه شو پانسي کولی. د هغه سره 1,20,000 فوج ورسره و، 1,20,000 فوج ټول د هغه سره چې کوم دی بیعت کړی. د سلیمان خبر هغه سر نه منله نه، لیکن سره دې چې ته پته ولګېده چې را دې کې ضرر دی بس ولې زه دې پانسي شم پټه خبره نه ده. خو لیکن زه اسلام کې چې کوم دی دا توړ پوړ نه پیدا کوم. دا د مسلمان صفت دی. دې کې به نرمي وي، د مسلمان دپاره د معافۍ جذبه وي پکې، د ضرر نه به ځان ساتي. ضرري شی به لرې کوي، ډېر معمولي به وي. تا به ډېر معمولي شی لرې کړی خو د هغې ډېر لوی ثواب دی، ډېر معمولي کار به دې کړی د هغې به ډېر لوی وبال وي، ډېر لوی وبال. خو مونږ کوو ضرر خو مونږ رسو.
ټوله دنیا لګیا دي ضرر رسوي. کم یو کس ته چا تکلیف نه کوي. اسلامي قانون ته دې سړی راوست اول زه پسې تاسو ټول پړی ټول چې کوم دي ظالمان دي ګیره کې پته به ولګي. په دې لارو کوڅو کې وګوره د لارو کوڅو نه چې کوم اندازه واخله چې زه بار بار وایم چې خپل انچ نه پرېږدي بار ته خپل انچ نه پرېږدي بار ته او وټی چې کوم دی نو هغه جوړ کړی په څه شي کې په لاره کې جوړ کړی دا ستا مسلماني ده. خپل کور پاک ساتي ټولې اوبه چې کوم دی لارې باندې راپاسه بهیږي دا مسلماني ده. دې ته ضرر نه وی بیمانه خپل کور صفا کې د هغې نه پیپونه راوباسي لیکن په لاره باندې راپاسه بهیږي پروا نشته دی. نه مشران شته نه خلق شته او نه چې په دې خلقو کې څه سړیتوب و نه هغه سړیتوب هم نشته ټول لاړه که دې راګیر که حیران بشي ورته. قومي ځګونه دي چا چې کوم دی بند کړه څوک په یو شی جوړوي څوک په بل شی جوړوي لارې کوڅې بندې کړې خړګۍ بندې کړې هر څه بند کړه پروا هم نه ساتي وایي زه نیکۍ کار کوم. لکه تا ته ګورې که کرۍ ته دي ګوره دا نیکۍ کار دی که بدۍ کار دی تا ته دا اجازه چا درکړی دی. دا قومي لارې او دا قومي ځګونه او دا اسلامي ځګونه دا عوامي ځګونه دا خلکو بند کړه لیکن هېڅوک پروا نه ساتي. نه دې ته ضرر وایي نه دې ته بیماني وایي نه دې ته منافقت وایي. ځان خوشحاله کوي داسې وړې خلکو ځان خوشحاله کولو جهنم ته تللی دي. ډېر خلک ځان یې خوشحاله کوو خو لیکن خوشحاله نه شو. لهذا اهم خبر هم دا چې مؤمن به صحیح دا به زهریله نه وي دا به ضرري نه وي دا به بې ضرره وي دا کې به ضرر نه وي دا ژبه په قابو کې وي لاس او خپې به په څه کې په قابو کې وي. نو وتعدل بین الاثنین صدقه د دوو کسانو جوړ راوستل دا خیرات دی دا د لپاره کافي دی. وتعین الرجل فی دعوته او یو سړی دی هغه یو شی پیټې باری دی نشي بارولی دی ورسره طاقت امداد وکړي دا صدقه ده. والکلمة الطیبه صدقه پاکه ښایسته خبره نرمه مزداره خبره دا صدقه ده. وبکل خطوة یمشي الی الصلاة صدقه جماعت ته راځي او قدمونه اخلي خو سوچ او فکر کې جماعت ته رواني. ویمیت الاذى عن الطریق صدقه او د لارې نه ضروري شی لرې کول دا صدقه ده. لارې ته یې ناوګۍ پرېښې نه لرېږه که پیپ دې ورته پرېښې دی اوبه پې بهیږي نو دا بند که دا څه که بند که که په لارې کې دې وټی جوړ کړی دا وران که عجیبه کار دی څومره عجیبه کار دی چې خپل یو انچ نه پرېږدي یو انچ لارې ته نه پرېږدي او په لاره کې چې کوم دی نه دې پاټ کې جوړوي او داسې پاټ کې جوړوي چې سړی غوښتی نه شي. دا په کوم وخت کې جایز دي دا چا کړي دي څوک شته نه قانون نشته نه پخواني مشران شته او نه قانون شته. پخواني مشرانو کې څه نه څه سړیتوب و نن څه مشران دي په دوی کې اوس نه څه سړیتوب نشته په خپله غله دي. دوی به چې کوم دی د بل چا څه جوړه وکړي دوی به چا ته سړیتوب خبره وکړي دا کار غلط دی. کله به ورانېږي غږ ورته نه کوي څوک پې ورانې هغې ته به غږ نه کوي. مونږ خو د هغوی ټولو نه بیا ښیو په منبر یې خو ته وایو که ورته خو ویلی شو دوی خو ورته دا هم نه وایي. لاړ چې وګورئ چاپېره اجرې خلقو والي لارې ووالې خړګۍ یې بندې کړې لارې کوڅې یې بندې کړې هر څه یې بند کړه. دا مشران دي ښکته دي پورته دي چا دا غږ ونه کړو چې دا څه کېږي دا ټول ضرر دی دا ضرر دا اسلامي کار دی د نیکي مو دا بدي ده ته ته نیکي وي. وعن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك فاخذه. یو سړی دی په لار روان دی د غم یو څانګه پرته ده هغه څانګه یې اوچته کړه او لرې یې کړه. نو فشکر الله له الله تعالی د نعمتونو شکریه ادا کړه او فغفر الله له الله دې معاف کو یا فشکر الله له الله تعالی چې کوم در دې کار قدر وکړو معافي ورته وکړه. دې معمولی غوندې کار دی ضروري شی پروت دی غنه ده څانګه ده پای کې غني دي هغه لرې کړه الله تعالی ورته معافي وکړه چې عقیده برابري. وفي رواية لمسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شيء قطع من زهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. او نبی علیہ السلام فرمایي چې ما په جنت کې هغه سړی ولیدو چې چاپېره ګرځېدو چې د هغه ونه وه او په لاره باندې ټیټه شوې وه. دا وکتله چېرې دې ونې نه خو خلکو ته ډېر تکلیف دی هغه ونې د یخ نه لرې کړه
د هغې په لرې کولو باندې الله تعالی دې جنت ته داخل کو، د هغې په لرې کولو جنت ته داخل کو. معمولی خبره خدا را مسلمان د پاره سره یو بهترین صفت ده او معمولی غوندي خبره مضمون صفت ده. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي صحیح مسلم نقل کوي چې رسول الله پر اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ذلهم، وای دا هغه دو زګون چې سبب د لعنت او دا هغه دو کارونه چې سبب د لعنت ګرځي ځان ته وساتئ. یو چې سړی په لاره کې یا پتلو راتلو په ځګي باندې تشي میچاځي او ډکې میچاځي کوي، یا د ناستې پاسې ځګی دی او دې هلته تشي میچاځي او ډکې میچاځي کوي، یا ضروري شی چې کوم دی هلته اچوي، د دې نه ځان ساتئ. نو چې څومره تاسو کې جمعه لارې ته راځي نو دا بیمانی ده، ګندګي راځي سره چې دا بیمانی ده. د مسلمانۍ نښې داري دا به صفا ساتي، دا ضروري شیزونه به دا لرې کې. د ټول نه بدترین ضروري شی زموږ ژبه ده، د دې ژبې کنټرول کول پکار دي. نن موږ ډېر زیات بې قابو یو، بې قابو زموږ ژبې بې قابو دي، زموږ سترګې بې قابو دي، زموږ لاسونه بې قابو دي. او د ټول نه بدترین شی دا نن سبا د موبایل د فیسبوک دی، دا ټول نه ضروري شی دی. غټ غټ خلک په دې باندې بې عزته کول، غلطې خبرې په دې باندې چې کوم دی خورول، موضوعي احادیث په دې باندې خورول، کنځلې یو بل ته کول، دا ټول دا شیزونه به شروع دي. دې ته ضرر نه وي، دا یاد ساتئ. وره که یو سړی دی هغه د کروړاو لکاو ګناهونو بارونکی دی، نو بل سړی دی دا نه وایي چې زه هلکه دا خو ډیران دی او ښځلې دي وراچوئ، دا نه وایي دی ښځلې تپوس کوي. امام قرطبي رحم الله نقل کوي یو واري حسن بصري رحم الله ناسو چا حجاج ابن یوسف په باره کې ډېرې خبرې وکړې، ناقص ته ویلې دا تا چې کومه خبرې وکړې دا په حجاج کې نشي. دا صحیح خبره ده چې حجاج ظالم دی، ته خو د مخامخ خبره هم نشي کولی. حجاج ته خو مخامخ خبرې چې کومه دی نو هغه یو څو کسانو کولی شوې، چې په هغه کې سعید ابن جبیر رحم الله تابعي چې حجاج ته مخامخ خبر هغه کولی شو، حجاج تېرېدو. عمر ابن عبدالعزیز د هغې نه حجاج ابن یوسف تېرېدو، مخامخ د هغه مخې له نه شو راتلی. د حسین چې کله د هغه واقع وه د هغې مخې ته نه شو راتلی. داسې کسانو یو پکې حسن بصري او د خبره کولی شوه، ته خو هغه د خبره هم نشئ کولی، دا تا چې کومه خبره وکړه دا په هغه کې نشته دی. نو که د هغه نه د هغه د کروړاو لکاو ظلمونو تپوس کېږي نو ستا نه به د یو ظلم تپوس هم کېږي چې دا تا کوم یو خبره کړله دا په هغه کې نشته دی، دا تا پسې کړې ده، دا دې ظلم کړی دی، دې به ستا نه تپوس کېږي. موږ خو اکثر وایو که نه چې زه راشه پلانکې ظالم دی، نه هغه ظالم دی، ظلم به یې کړی خو لیکن تا خو هم بلا ظلمونه کړي دي، ته خو هم لګیا یې، وس دې نشته دی. وس دا بېوسه بزرګان یو موږ، بېوسه کله د چا وس راغلی دی هغه هر څه کړي دي، تاسو نه ګورئ چې دا بالکل غریب وي، بالکل غریب، او دله الله تعالی دا مال ورکړي تا راته یې ولدو، وس دې وله ولدو چې مال ورته الله ورکړو نو څه شی شروع کړو، څومره بغاوت یې شروع کړو. هغه کارونه کوي چې هغه هېچا نه دي کړي، هغه کارونه کوي. دا ولې دا مخکې جو مخکې بېوسه بزرګ و، وس ورسره نه و، طاقت ورسره نه و، دې بېوسه بزرګ و چې کله وس وله راغی که نه بزرګي لاړه ختمه شوله. بیا چې کومه دی نو دی څه شي دی په سرکشو کې واقع شي. اصل خبره هم دا چې طاقت در سره وي، د طاقت تحت چې کوم دی ځان څه کې ځان راګیر کې ځان وساتي. لہذا د خپلې ژبې د خپلې سترګې ځان په قابو کول پکار دي. او که فرض کوم په دې باندې چې نه مړه کېږو نو چې هغه 1000 کاله 2000 کاله عمر او هغه مړه دي، زموږ په دې کې خو د 100 کال نه اوړي. نن په دوربین کې موږ ته سپین ږیری نه ښکاري، نه ښکاري هغه پخواني سپین ږیري تاسو ته ښکاري چې د هغوی به 100 کاله او 80 کاله عمر و، هغه بارو به سپین ږیري تاسو ته ښکاري نشته دی، دا خو بس په 40 سال کې بوډاګان دي، ختم دي. بیا نو که ستا دا وي چې زه نه مړ کېږم نو هغه قوم مړ شوی دی، نوح علیه السلام قوم دی چې هغه عمر دراز و، عمر دراز څومره غټ عمر دی چې په هغو کې اوسطن عمر 1000 سال لار چاو، 1000 سال او زیات عمر 2200-2300 سال چې کومه دی دا پکې عمرونه دي، 2200-2300 سال. هغه خلک نو دنیا نه تللي دي. او که ته وایې چې زه باډیدار یم طاقتور یم نو د قوم عاد مخې ته ته هېڅ شی نه،
قوم عاد الله دومره قد ورکړی دومره اوچت قد چې په دنیا کې چاته نه دی میلاو شوی 80 او یا فوټه لوړ خلک 80 او یا فوټه که ته زه ډېر ماهر یم هغه کارګر قوم سمود هغه ایجاد ته نشي کولی ستا ساینسدان کولی شي نشي کولی دوی موږ اسمان ته ورته څه شي وایي تا ټول څه په خرچه باندې دي د هغوی هر شی بې خرچې و وکړه که نه ځه تا له زه انعام درکړم هغوی د سمندر د یخ نه چې کومه دی د سیند د یخ نه د غر څوکې ته اوبه چې د هوا په زور خېجولي ته خېجولی شي پیپونه لګولي دي په داسې انداز باندې چې هوا چې کومه دی اوبه راکاږي نه ورته مشین شته نه ورته موټر شته نه شپه شته نه ورځ شته نه هوا شته نه نور ته ضرورت شته سولر مولر هم پکې نشته اوبه مسلسل خېږي غر ته او واپس چې کومه دی راځي والدي پټي اوبه کېږي ته کولی شي وکړه که نه اوس هم چې کومه دی په تاج محل کې په هندوستان کې هغه حوض موجود دی چې یو ډیوه چې کومه دی پې پرته ده راپاسه یو ډیوه د یوې ډیوې نه چې کومه دی نو 100 غز مربع چې کومه دی هر څه په لږ ساعت کې چې کومه دی اوبه ګرمې شي ډیوې ته ورته ته وکړه ته کولی شي تا سره کوم ایجاد در سره ته زه اسمان ته ورسېدم هغه خلکو چې کوم ایجادات کړي ستا سوچ هم نشي کولی هغه کارګر ساینسدانانو عمر دراز بچ نه کړه قداورۍ بچ نه کړه د بل کارګرۍ بچ نه کړه ټول سې نه لاړه او که فصاحت بلاغت وي نو بیا د عربو په شان دي فصاحت بلاغت په هېچ چا کې نه روب د جسم دا په مکې په مشرکانو جوړ چې الله تعالی هغوی له هم داسې صحتونه ورکړي وو ځکه ټول د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نسل او د ابراهیم علیه السلام نسل ډېر زیات ښایسته قداور و نو دا عرب چې کومه ډېر ښایسته و ډېر قداور خلک وو په فصاحت بلاغت پوهېدل په خبره پوهېدل د مجلس په ناستې پاستې پوهېدل ولیکن هغې هم چې دین څه کړه بچ نه کړه ښه خبره هم دا ده چې مسلمان به څه وي دی به عاجزه وي مسلمان ته به عاجزه وي شیطان ته به تکړی ګناه ته به تکړی کافر ته به تکړی د هغې مقابله به کولی شي لیکن مسلمان سره به صحیح انتهایي نرمي کوي الله تعالی دې مونږ عاجزه مسلمانانو ته جوړ کړي او الله دې مونږ طاقت راکړي چې د مشرکانو کافرانو په مقابله کې مضبوط ودرېږو وما علیه البلاغ